पेंशन इस्लाहात तनख्वाहों में कटौती, पेंशन इस्लाहात, पेंशन इस्लाहात तनख्वाहों में कटौती, पेंशन इस्लाहात, पेंशन इस्लाहात तनख्वाहों में कटौती। मुलाजिमीन इत्तेहाद, मुलाजिमीन इत्तेहाद, मुलाजिमीन इत्तेहाद, पेंशन इस्लाहात, पेंशन इस्लाहात। दमा खो मरगरू दी मरगरू खो खबर वکړي د पेंशन په حق لا او د تاسو مختصر خبره کوم ان شاء الله ځان ویخ کې موږ د مارشل لا نه یوریدلې چې هغه بالکل انټي خلکو نو دا خلک په موږ سره دغه وکي تاسو یو خبره کوم چې دا کم کسان راغلي خو ځان بناران کو ان شاء الله لکه دا موږ د پخوانو مشرانو املاندې صدر پروتي او د صوبایي ګورنمنت ته هم چې د اجرتي قاتل کردار ما دا کوه ګینه د ما د په الله قسمي دا ملازمین ولادي لومبي قربانیت ته تیار یم غوري زه د غلو ته ما دا سیاسي غلیو دا چې دا نابالغه شنن دا غري نگران حکومت په شکل کې دې ته ما ته وګوره چې سم کېنه ګینه د ما د په خدای قسمي کو استاد سره استاد دا انبر سره می خبرانه بارتر ودی دا انبر سره خبرېږي دا په موږ مصر دی کوي دا موږ د صبر پیمانه ختمه شوې ده او د یونین مرګرو ته هم چې خدای قرآن ته وګوره اکو صوبایي دي او اکو د پاکستان په صدرداګي کې مرګري دي خدای قرآن ته وګوره خودنمایي مه کوئ کله یو سره تصویر واځئ کله بل سره پشلخې ولګوئ ما ته وګوره تاسو څه کړي دي وی خوالونه پاشېدو دغه وکړو دا څه ورته وایي دا کنوینس اناونس یې وکړو او پګړی په سر کي اخوا سمیع دي او د دولاد راپاسي بس پګړی په سر کي استادانو له ملازمین له دوکې مور کوي ګورئ ګینه زما د په خدای قسمي ما دوی ته ویلي دي مې زه خاموش یم بیا به د باندې ګوره بین لګوم بین او د پیسې حساب کتاب به کوم کم چې د ملازمینو په سر باندې تاسو کټوټۍ کړي دي او دا زموږ د هر جیت مسله ده زموږ په یو اواز باندې به دا ټوله صوبه باندې الحمدلله او د اکشن کمیټه صوبایي اختیار به ما سره وي زما د باغ الله قسمي موږ ثابته کړې ده زه تورمزو یم او دا ابټا ما راوستې ده خالد په مته کې وم او خالد په دغه کې و په ریګي کې و دا موږ د ډېر ددر شروع کړی ملګري ناست دي الحمدلله موږ د چا نه هم نه یېرېږو زما د باغ الله قسمي د خپلو استادانو ته یم چې بالکل چې مشرانو موږ له کله اواز راکړی دی مکمل 400 به بندوي مکمل طالبندي وي او اکشن کمیټي وي دغه ګوره بالکل باغې کې دغه ني د چا نه مېرګي دا عمل ستاسو دی دا د غریبو خوارکه خو دی دا د ملازمینو دی دوی صرف فتناسي چکن سینټو دا موږ کیس راوځو موږ ته دا ستاسو وینې دی تاسو خو دې ښه نه دا موږ نه چلیږي زه دوی ته وایم چې سم کېنه دا خپلې فیصلې واپس والې ګینه زما د په ذات ته خدای قسمي ستاسو په اطاعت او په دوکه سره یم چې ان شاء الله کو دوی موږ د بار تر ووتلو موږ به نور موږ هسې پیپ دغه تېر کړی وخت تېر کړی دی والسلام اعوذ بالله ټولو نه لومبي خو زه د ګورنمنټ ټیچر الاینس او دا اگیگا د طرفه شکریا دا کوم چې نن دا احتجاج دا کال ورکړی دی مرګرو دا مذاکره ده ماشاءالله مرګري خوروتی دي خو لوګون د خمر پکار دی ګوري مرګرو راوتل پکار دی نن الډی دونه خطرناک بیان دی خاص کر د ایجوکیشن والی سره چې د 2017 نه باقاعده سی پی پن لاګو شو زمونږ لوکل ګورنمنت کې 2022 جولای 2022 نه سی پی پن دی او بل خطرناک خبره مرګرو دا تاسو ټول ماشاءالله پی خلک خدا ټولو نه خطرناک خبره دا ده چې موږ ته باقي د پنشن ګورې په قسطونو کې به راکوي نو چې قسطونو کې راکوي نو هغه یو سړي خوراک کو نو وی چاته تپوس وکړه چې خوند یې څنګه نو هغه ول آواز ورکړه چې سلوګو ستو دوړو پیپی نو شو نو قسط چې راکوي که نه نو چې بل یو قسم هله راکوي نه بل قسط په ما خوړلي نو واړو په خوند به یې پې نه شمه نو مهرباني وکړئ روزې دا نن مذاکره ده د مرګرو خو ماله شیډول لا که چیرې چوکه پورې تګم دی نو مهرباني وکړئ دا نن مې تقریرونه به هم کوو خو په مسله ټول پوهیې په مطلب ټول پوهیې په مقصد ټول پوهیې چې باقي هم پرېږدي نه ګورې باقي راغلی چې کوم دی د سرویس د مزه او خوند ختموي او خاص کر زړو مرګرو ته خو خاص دی کوم چې زما په شان پنشن ته جوخ یې ګورې باقي بالکل پنشن نه وړي نه ته ایم ایف اوري نه ته زموږ حکومت اوري او بانې هم جوړه ده خو خفه په دی او زموږ مذاکره په دی ده او موږ
منګه په حق پدیو چې دوی دی خاص کر د پارلیمنت دوی دم د خپل مراغات ختم کی کنه نو دا غوی په مراغاتو کې چې سار اخبار ګورو نو اضافه شوي او زمنګ ناغشته چې کم دی هغه د 13 د سلويختو کالو مخنت چې دی امرانه ختمي نو مهرباني وکړه بس تقریرونه نه کو په مقصد ټول پی خو زبردست مذاکره 400 ته خصوصي او دا یو اپیل کومه د ایجوکیشن برادر ته خو ټول مرګرو باقی د ټولو محکمو د موارد عالم ما چې کم دی ماما چارو سره وعده کړی دا ټول محکمې بروزي یوازې د ایجوکیشن کار نه دی ان شاء الله ټول صوبایي محکمې برو کاګو او بل د دې موزمت کو خسر عامه کو چې یاره د اصلاحاتو نه بهر یو پولیس باري ناغوی زمنګ رونه دي خو چې اصلاحات کین ټول وکې آرمی او پولیس په پکې سر کې شامل او کدا صرف او صرف سیول ملازمین لئی او دا ایجوکیشن او خلط او لوکل گورنمنٹ او دا بیمور بی پلار تاسو تخکاری نو انشاءاللہ منگا نن دا وعده کو او دا اعلان بکو چې انشاءاللہ دا اصلاحات په نمنو دا اصلاحات په نمنو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بھائی جینا ډیره زیاته مننه چې دا مسله صرف چې دی د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه ده چې څنګه چې دی نو شاد خان صاحب وفرمایل وی ویل دا ټول مسله ده او که دغه شاته موږ خاموشه پاتې کېږو نو په خدای مې د قسم چې دا ښځې م رانه بوځي اوس دغه ته تیار یې چې دا ښځې رانه بوځي دغه ته تیار یې که دغه ته تیار یې په 400 کې 11000 ملازمین دي او په هغه کې دا زموږ تعداد دي تاسو پر خپل هغه باندې نظر لږ واچوئ چې موږ په هغې کې به 11000 کې څونه راغلي یو دا غیر دا د دې دا کریډټ چاته دی بې غیرتوب دا هغې ته ځي مونږ خو ځان له مړو چولې مونږ خو دلته زو راځو خپلې پیسې لګوو خپل چې دی خلیزه لګوو خپل ګاډي استعمالوو او دا بې غیرته خلک چې دي د کور نه راځي صرف د فیسبوک ماهرین دي نو نن زه هغه فیسبوک ماهرینو ته وایم چې بې غیرتو خلکو دغه فیسبوک ماهرین تو پرېږدئ او مقامي د گفتار کې غازي نه وي کردار کې غازي بنو او دې محفل ته راشئ تاسو کله دې محفل ته نه راغلي په خدای مې قسم وي چې همدغه شانتې به دوانې لوبې کوي او همدغه شانتې چې دی نو ملازمین اتحاد ملازمین اتحاد پنشن اصلاحات پنشن اصلاحات چونکې صرف د 2 منټو د 3 منټو خبرې اجازت راکړی شو خو زه ګورنمنټ ته دا درخواست کوم چې موږ تا نه هغه سکیل نه غواړو چې کوم څونه سکیل تا بل نور کوم ستا منظور نظر خلک دي او هغوی ته 65000 د هغې نه اضافي لونس اضافي ورکوي 65000 هغه ته موږ نه غواړو زما لیکچرر ته 17 سکیل هغه ګاډي نه غواړي چې هغه چې دي هغه چې زما AC سره دي او زما د 18 او د 20 ګریډ افسر او زما پرنسپل زما پروفیسر تا نه هغه مراعات نه غواړي چې کوم مراعات هغه تا ته حاصل دي نو ته بیا ولې زموږ په مراعاتو باندې خوري دا پنشن چې دی دا زموږ د بچو څادر دی دا پنشن دا زموږ بچو رزق دی او زه خبره یو کوم ملګرو لږ د غیرت مظاهرو کې کله چې په 2012 کې موږ د غیرت مظاهره کړې وه او په 28 اکتوبر په 28 مئی په 2012 کې موږ په یو اواز باندې رودي او هغه حکومت له موږ هغه وخت کې شکست ورکړو او خپل چې دی نو مطالبات یې مدګو هغه شانتې یووالی به راولو که داسې یووالی م رانهوست نو په ایمان دا مشران دلته ځي راځي دا صرف په خپلو پیسو راځي نو نه د پیسو ورکولې یې صرف تنقید برای تنقید تاسو په فیسبوک باندې جوړ یې تنقید برای تحمید تاسو نه کوئ نو مهرباني وکړئ د نن نه پس دا کوم احتجاجي سلسله چې شروع شوه په دې کې بھرپور انداز سره وعده وکړئ لا اوچت کې چې موږ به په دې ټول کې شریک یو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زما د ورور یو خبره وکړه نو زه د وزیر اعلی صاحب ته دغه خبره هم په دا الفاظو کومه چې وزیر اعلی صاحب ته چې د کم مقصد دپاره راغلی نگران حکومت سربرای ته خپل الیکشن ښه شفاف او شفاف وکړه دقه ستا کار دی دا بیروکریټ تا غلط طرف ته بوځي
او د دې خپلو عامو ملازمینو خلاف دنه غلطې فیصلې در باندې کوي، نو ته د دې 400 اوسېدونکې ته قام دلته اوسېږي، نو د دې خپل قوم او د 400 والو د سترګې ګورې نورې صوبې ته ښکته موږ له نه کړې. موږ تا ته اپیل کوو. دویمه خبره ته دا کوو چې دا کم سکرټریان تا ته لګیا دي چې 25% کا ټوټي ولګوه او پنشن کم کا او 30% کم کا، دوی ځان له 300% سکرټریټ اعلان زیات کړی دی، دقه ته کټ کا والله چې په اربونو روپۍ ورته خدای پاک بچت ولګي انشاءالله. الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تعاونوا على البر والتقوى وقال في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد او كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم ډیر عزتمندو قدرمندو ملازمین ورونو، ستاسو خدمت کې حاضری ما وکړله او په دې غرض باندې مې وکړله چې دا زمونږ د دې ملک یو ډیره اهم طبقه ده. زمونږ د ملک ټول نظام زمونږ ملازمین چلی، که عوامو ته سهولت وي او عوامو ته څه ملاویږي نو د دوی د لاس نه هغه وځي او د دوی په کوششونو جدوجهد باندې وي. حتی چې زمونږ دا هغه عهدهدار دي او هغه ځای باندې ناست دي چې شپه ورځې په ځان باندې د عوامو دپاره یو کړې ده. په دغې غرض باندې ستاسو دې ننني احتجاج کې ما شرکت وکړو او زه تاسو ته دا وایم چې انشاءالله به حیثیت د تحصیل چیرمین چې زه عوامو منتخب کړی ما، زه سرکاري یعنی عهدهدار نه یم، ملازم نه یم، یو ستاسو نماینده د عوامو یو ورور یم، به حیثیت د یو عوامي نماینده او د تحصیل د چیرمین زه به تاسو سره انشاءالله په هره موقع باندې ولاړ یم که خیر او زه بیا دا خبر تاسو ته کومه چې حقیقت خبره دا ده چې زمونږ د حکومت عجیبه عجیبه فیصلې دي. ماښام د دې یوه فیصله وي او چې سحر راپاسې او میډیا وګورې نو سارې بله فیصله وي. او هر کله چې په یو ملک کې د فیصلې هغه استقامت نه وي او استقرار نه وي، هغه ملک چرم نه کامیابیږي. تاسو زما نه دې باره باندې ښه پوهېږئ، تعلیم یافته خلک یې، خو فیصلې داسې نه کیږي چې نن مطلب یوه فیصله او سبا بله فیصله. دا پنشن زمونږ د پخوا راسې د دې ملازمینو د انګریزانو د وخت نه دغه شانته د دې نه دا پنشن د دې ملازم دپاره کټوتي کیږي او هغه بیا د دې بچو د مستقبل یو د خوشحالۍ ذریعه وي. بیا چې پنشن کې دی کمې ګوتې لګوي او دا کم تاسو د کم خبرې دپاره راوتي، حقیقت دا دی چې دا ډیره ضروري ده. موږ دا مطالبه کوو د دې حکومت نه چې د دې خبرو نه واوړی او ملازمینو ته رعایت ورکړي، ملازمینو ته په پنشن کې یا نور د 35% چې کومه خبره شروع ده د دغې نه م واوړی. او انشاءالله بیا م یو وارې تاسو ته اخر کې دا وایم چې انشاءالله ستاسو به زه زمونږ پارټي دا به پوره ملګري و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. چې دا کومه ایجنډا د پنشن اصلاحاتو نو رونو زمونږ نه پې زیات چې کوم دی نو تاسو ښه پوهېږئ پرې کلرکانو پرې دغه باندې چې دا د دغه چې کوم دی نو دا د ملازمینو چې کوم دی نو دی معاشي قتل کوي او دې ته چې کوم دی نو څوک هم تیار نه دي. څنګه چې زمونږ دې ملګري ووایي چې دا زمون صادر دی او زمون ندی صادر راکاږي او دا هر دا د آئین حصه وا چې یاره کله چې یو ملازم ریټیر کیږي نو د هغه بچو ته هغه ته چې کوم دی نو دا د آیا یو صادر پاتې شي چې یاره په دې کې هغه خپل بوډاوالی او خپل چې کوم دی نو دا کم باقي ژوند چې کوم دی نو په آیا کې تیر کی. خودی باقی اوس چې کوم دی د ملازمینو حیا پسې راغستې ده. نو زما رونو دلته کې خو به تاسو ته خبرې ډېرې
کیږي او کوي برتا خو زه صرف تاسو ته دومره ویل غواړم که دې کې تاسو خپل اتفاق او اتحاد پیدا کړ نو انشاءالله ګټه ستاسو ده او که نه دغه شانتي چې کوم دی نو مونږه د یو د بل دغه ته ګورو چې یاره دی به څه کوي او هغه به څه کوي نه مونږ به دې ته ګورو چې مونږ به څه کوو زمونږ په دې کې څونه حصه ده مونږ به نه کلرک ته ګورو نه استاذ ته به ګورو مونږ به چې کوم دی نو خپلې نوکرۍ ته ګورو چې یاره مونږ دلته کې نوکر پیشه یو چې دا چاړه چې کوم دی نو دا نه په استاذ ده او نه په پیرامیډکس ته او نه په کلرک ته دا په ټولو ملازمینو ده او که دې اصلاحات غواړي نو بیا د هغه اصلاحات وکړي چې د دې د خپل کرپشن دروازې بند کړي خپل کرپشن د دوی ختم کړي شرم دی له پکار دی چې مونږ دلته کې ناست یو د قوم خدمت کوو د قوم د بچو د مستقبل جوړو دلته کې چې کوم دی نو د بیمارانو خدمت کوو او سلې مونږ ته څه میلاویږي سله مونږ ته دا میلاویږي چې بس دا یا دا څادر دی دا رانه ټول کې او زه په مخامخا نو زما وروڼو زه ستاسو د ټولو ډېر شکرګزار یم چې مالم د یو څو خبرو مقرره کړه خو بیا هم چې کوم دی نو زه به دا اتفاق او اتحاد تاسو ته خواست کوم چې ځان کې پیدا کې او که پیدا هم نه کړو نو یقین وکړه چې همدغه شانتې به روکېږو خبره دا نه ده چې یاره د اصلاحات خبره دا ده چې د دې د کرپشن او د دې د خرچې چې کوم دی نو د هغې مونږ ولې چې کوم دی نو ذمواري چې زمونږ نه دا ارسه کټ کوي نور بر ملګري راځي تاسو ته به چې کوم دی نو خبرې کوي که په دې اخوا دېخوا خبرو کې زه څه غلط شوی یم یا رانه څه دغه شوي زه د هغې معافي غواړم او ستاسو د ټولو ډېره مهرباني شکریه موضوع باندې دلته کې راغلم او څه ودرېدم ځکه چې دا داسې راغونډېدل لکه دا کوم چې نن زموږ شوي دي دا ډېره یو ښکلې خبره ده ډېر مزېدار پروګرام تاسو وکړو او زه وایم که د موږ دغه شانتې اتفاق انشاءالله نو پنشن څه چې د دوی یوه خبره به م انشاءالله نه منظورېږي منګه چې نن په کومه خبره باندې راغونډ شوي وو نو زه د خپل طرف نه د ډسټرکټ چارسدې د ابکا صدر حاجي دستارعلي دوی ته او د موجوده حکومت ته او د ظالمانه اقدام ته زه د دوی بالکل تیار نیم او دا بالکل موږ نه منو نه به موږ دا وکړو نه به زموږ نه دوی په دې باندې کار وکړي انشاءالله هر کله چې په یو خبره پسې بابو را پاسېدلی دی چې د هر ډیپارټمنټ دی او بابو خپل ښودی ده نو انشاءالله چې د دوی یو کار هم سر ته نه دی رسېدلی او چې دغلته کوم ناست دي نو دا هم بابوګان دې نه بیا کوي انشاءالله باقي زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم تاسو ټول ډېر زیات په مینه باندې راغونډ شوې او دا زمونږ د بچو دا زمونږ د مستقبل دا زمونږ د راروان کل دپاره یو تبی ده هر سړي ته دا پته ده چې پنشن اصلاحات څه شی دی پنشن زمونږ د کمزوري سړي چې کله دی ریټیر شي دا د هغه څادر دی او که دې دا څادر راکاږي او دا څادر لرکوي نو یقین وکړه چې داسې ډېر څیزونه به مونږ وغورځوو او داسې ډېر خلک به مونږ خراب کړو باقي مشران شته خبرې کوي دوی د ټیم خبره هم کوي چې لږ لږ ټیم نو انشاءالله چې څه فیصلې وي او څه پروګرام د مشرانو وي په هغې به روان یو او موږ به درسره یو انشاءالله موږ به د نه وروستو کېږو والسلام صوبایي حکومت ته دا وایم چې زمونږ دا شناغر نه چې کوم دا ملګري راوتي دا د شناغر خاوره ده دا زمونږ د شناغر د چارسدې پریس کلب دی او زمونږ وزیر اعلی صاحب چې دی اعظم خان صاحب هم د دې شناغر د خاورې دی موږ ورته وایو چې زمونږ د پنشن کې اصلاحات مه کوه دې ته ضرورت نشته او د 1973 آیین چې کوم دی د هغې مطابق به موږ پنشن الو او د هغې مطابق به موږ د تنخواګانې ور ټول سیستم چې دی دا به زموږ د 1973 آیین مطابق وي د هغې نه بغیر موږ د اصلاحات او دا کټوتی دا موږ نه منو دا تعلیم چې تعلیم بولي تعلیم نه دی سم تعلیم چاله ورکړي غلیم نه دی ټولو ملازمینو که هغه عهدیدار دي او که غیر عهدیدار دي ډېره شکریه ادا کومه چې د خپل حق دپاره دوی راوتي دي او احتجاج کوي دا د هر یو ملازم حق دی که کم ملګري
د پس وجه باندې پاتې شوي دي د هغې چې کوم دی نو معذرت هم قبلو د هغې معذرت هم قبلو چونکې د تعلیم شعبې سره زه تعلق ساتمه نو د تعلیم حوالې سره درته زه دا ویمه چې کوم سړی استاز دی که هغه په پرایمري کې وي که هغه په میډل کې وي که هغه په کالج کې وي که هغه په یونیورسټۍ کې وي نو دا د قوم مستقبل جوړوي نو ته راپاڅېدې نو تا د تعلیم یافته سړي تا د استاد سړي د پرایمري دا ما تر ټول نه زیات عزتمند دی تا د دوی خیال نه ساته او ته لګیا د دوی نه کله په یو لحاظ سره پیسې کټ کړې کله ورته بل ټینشن وررسې کله ورته بل وررسې د هر چا ماشومان دي بچي دي د دوی چې دی د ماشومانو د بچو خیال وساته دا ټول د قوم بچي دي که د هر یوې محکمې سره تعلق ساتي نو دا ټول ډېر عزتمند دي او که داسې یې ونه کړه او خیال دې ونه ساته نو د خوشحال خان خټک شعر درته په اخره کې ویمه چې اهل شرطه د شاهین منګل پیدا کا ډېر ښه اهل شرطه د شاهین منګل پیدا کا او اهل خیر وته حلیم شتر حمامه ډېره مهرباني ورسره ډېره زیاته رحمان رحیم زما د پښتونخوا او خاص کر د 400 د هرې محکمې سره تعلق لرونکي سرکاري ملازمینو نمایندګانو مشرانو او امزولو السلام علیکم زه به ډېرې خبرې نه کوم صرف د سرکاري ملازمینو په اتحاد به خبرې کوم ملګرو زمونږ سرکاري محکمې څونه تعداد دی په ضلع 400 کې د هغې تنظیمونه څونه دي او د هغې نمایندګان څونه دي او دلته موجود ملګري څونه دي په دې باندې لږ شانتې سوچ وکړې آیا مونږ هغه نه ملګري راغلي یو څونه چې زمونږ تعداد دی ملګرو زه درته یو خبره کوم چې که سکولونه بند شول او اسپتالونه بند شول ټولې ادارې بندې شوې دي به حکومت څنګه کوي حکومت به دې په چا کوي ملګرو زه د پي ایچ ای د طرف نه دا یو ډاډګیرنه تاسو ټول تنظیمونو له در کومه چې د صوبې نه به ورته کربلا جوړوم کربلا اوبه به پې بندومه انشاءالله خو که تاسو لږه ایمانداري وکړه پنشن اصلاحات تنها میں کټوتی که تاسو لږ ایمانداري وکړه او تاسو لږ په ایماندارۍ باندې هره محکمه راووته او دا چوکونه مته بند کړل دوی به دا فیصلې واپس اخلي او زه درته یو خبره بله کومه چې هغه ټیم کې هم ګورې مونږ په مصلحتونو نه کار واخیستو کله چې یو نان الیکټډ سړی رالو او په مونږ باندې د بار ملک نه رالو او هغه فیصلې په مونږ باندې مسلط کړې کومې چې نه وي کول پکار تیمور جګړه نوم یې اخلم ځکه چې د سرکاري ملازم دشمنو سرکاري ملازم دشمن پالیسي اعلان یې وکړو او هغه ټیم کې مونږ بعضې تنظیمونو د مصلحت نه کار اخیستی او نورو ته او نه سرکاري ملازم راویښ کړی زه تاسو ته عرض کوم چې د خپل ځان دپاره د خپلو بچو دپاره روزې او د میدان ته روزې او د دې حکومت مخنیوي وکړئ ډېره مننه پنشن اصلاحات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ډېرو عزتمندو ملګرو د پاکستان غیورو ملازمینو نن چې په کوم مقصد دلته موږ راغونډ شوي یو
دا یو ډیره د شرم خبره ده موجوده حکومت لا چې یو سرکاري ملازم روډ ته راوځي، یو سرکاري ملازم د خپل حقوق دپاره چغې وکړي. خو چونکې دا د ملازم مجبوري ده چې څنګه زما د روډ ذکر وکړو د تېر حکومت دغه ظالم وزیر خزانه تیمور جګړه چې هغه سره زمونږ په یو ځای کې مذاکراتو کې میټینګ کېده نو موږ هغه ته ویلې چې بای دا کم کار چې ته کې دا د پاکستان په یوه صوبه کې هم نشته دی، چونکې هغه ویلې چې د پاکستان د باقي صوبې چې کوم دی دا به ما فالو کوي. هماغه شان ته وشوه د هغه باندې چې کوم کار هغه کړی و هغه نن پنجاب هم فالو کو، هم مرکز هم فالو کوي او هغه د پاکستان ټولې ادارې ټولې صوبې چې کوم دی په دغه خزانې په حساب سره فالو کوي. خو تر څو پورې چې د ملازم تعلق دی، تر څو پورې چې د نوکر تعلق دی، نو دا وطن د دغې خلکو نه دی، دا وطن ستاسو دی، دا وطن زمونږ دی. ځکه چې موږ په دې کې 80 کاله خدمت کوو، په دې کې موږ چې کوم دی دا ملازم د دې قوم د دې ملک د دې خاورې خدمت کوي. او بل طرف ته چې دی بوډا شي، دی کمزوری شي او دی ریټایرمنټ ته نږدې شي، دی کور ته ځي، نو دغه وخت کې خو ملازم تش بیماري تش هغه چې کوم دی د هسپتال د تلو جوګی هغه خپله ټوله ځواني چې کوم دی دا په دې نوکرۍ کې ختمه کړي، د دې ملک په خدمت کې ختمه کړي، د دې قوم د سهولت دپاره خپل وخت ورکړی. خو بیا هغه چې کوم دی هغه ته د دوايي پیسې هم نه میلاویږي. دا مسله زموږ د ټولو ملازمینو ده. نن که زموږ ځوانان په دې موقع باندې ولاړ دي نو هغه بوډاګان کېږي به که ژوند دي، او کوم چې بوډاګان دي زیات پکې چې کوم دی ریټایر شوي دي، زیات ریټایرمنټ ته نږدې شوي دي. منګه دغه شان ته پرون چې کومه فیصله کوم دغه پلاننګ دوی ساز کړی دی چې د ملازم نه به 35% چې کوم دی په تنخواه کمیږي. دا څونه ظالمانه حرکت دی. دا چې کوم دی جناب والا په دې وطن کې دا د قوم وطن دی، دا د دې ولس وطن دی او دې کې خدمتګار چې کوم دی دا ملازم دی. منګه به د دې حقوقو د ګټلو دپاره په هر میدان باندې ملازم به راوځي. خو چونکې ګوره سوچ وکئ کم از کم 7.5 لاک لگ بگ ملازمین په دې پښتونخوا کې دي. تاسو وګورئ چې هغې کې کله موږ کال ورکو، کله چې کوم دی نو میدان ته راوځو نو په هغې کې 1000 میدان ته نه راوځي، او تقریبا دا 6 لاک چې کوم دی دا زیاتي چې کوم دی دا په کورونو کې ودی. نو ورونو دا نقصان ته چاله ورکې، دا خپل ځان له ورکې، دا خپل بچي له ورکې، او دا د ملک ته چې کوم دی نقصان ورکې. مهرباني وکړو چې موږ په خپلو څپونو کې اتحاد پیدا کړو. دا ونه ګورو چې دا د ملګري استاد دی، دا د سین ډبلیو والا دی، دا د وطن پال استاد ملګری دی، خو ملازم ټول ملازم دی. او د اګیګا د سوري د لاندې موږ ټول تنظیمونه د ټولو نظریاتو خلک په یو میدان باندې ولاړي. بس صرف او صرف موږ به د اګیګا د هدایاتو مطابق څنګه چې دا په 26 تاریخ باندې نن په ټوله پښتونخوا کې احتجاج دی، دویمه مرحله به شروع کېږي. هغه ورځې زموږ په میټینګ کې شوي دي، بیا به ډیویژنل جلسې کوو. خو کوشش به دا کوو دا ولاړ ملګري دي دا کوشش وکړي چې په راتلونکي وخت کې دغه جلسې هم کامیاب کړي. او بیا هغې پسې درېیمه پیس چې کوم دی بیا به یو عظیمه درنه کوو چې هغه پورې به موږ ناست یو تر څو پورې چې موږ د ملازم دپاره د حقوق ګټلې نه وي. ډېره مننه ورحمت الله وبرکاتو. خبرې خو زما مشرانو وکړي، خو چې دا راغلي او ښاغلي ورته ما وویلې زه به دومره ووایم چې دا کومو تنظیمونه ګڼ دي که د یو نوم علمه نو ټیم به والي، خو حقیقت کې دا زما مشران دا د قیادت قابل دي، دا د ستاینې قابل دي چې هر یو د تنظیم مشر او د هغه څخه خپل عهدهدار ولاړ دي. نو تاسو ته ملګري حراج تحسین، تاسو د قیادت قابل یې او الله مو سلامت لره. ملګرو زمونږ د وروڼو خبرې وکړي، زه ګیلمن خو ټولي زمونږ د ورور سیکرټري صاحب هم خبره وکړه چې دا کوم ملګري راغلي دي. خو که زه به یو خبره وکړم چې ملګرو دا هغه قیادت راغلی دی، دا هغه سپېڅلي خلک راغلي دي. هغه موږ پښتو کې څنګه ویو چې یو ټرک هندوانو له یو چاکو بس دی. انشاءالله دا قایدین چې دا مشران چې انشاءالله یو پالیسي باندې لاګو کېږي که الله ته منظوره وه. ملګرو خبره دا ده دا ګیلې معنی خو موږ کوو، او هغه ګیله زه به تاسو ته په دې 2 شعرو کې ویم چې و چېرته په زړه باندې مې ومړه، و چېرته په زړه باندې مې ومړه، او ته چې رالې ختمه شوه ګیله مړه، او شپه د وصال ډکه د عذابه وه، تېره شوه په نه مړه او زه مړه. ملګرو ټیم مختصر دی، چوک ته به وځو، خو به تورې
د ګورنمنت ټیچر الاینس صدر زه تاسو ته دا خبره کوم چې د سکولونو د طرف نه د استادانو د طرف نه الحمدلله په یو موقع باندې وروستوالی نه دی شوی سستي نه ده شوې انشاءالله په یوه خبره کې خو زه چې دا نور تنظیمونه نن د دوی جوش او جذبه زه د دوی وینم زه د دوی مینه وینم د انشاءالله زه دا وینم زه دا امید لرم چې دا خو دا د پنشن اصلاحاتو په نوم باندې ډاکه پالیسي دا خو نامنظور نه خو نور د ملازم کش پالیسیانې هم ورسره موږ نه منو انشاءالله ملګرو پنشن څه شی دی پنشن کې یاره 200 روپۍ دي د مشرانو ویل چې د پنشن مثال د صادر دی او په پښتو کې په پښتنو د پاره د صادر او د پرتګ یو مثال دی مرګري دا د پښتو نښه ده دا د پردې نښه ده صادر دا د غیرت نښه ده نو چې یو سړی زمانه صادر علي نو مرګرو سخت څه دی خیال دی تاسو به ولې د صادر بدل په سم باندې په پرتګ وانلی دا به روزو انشاءالله داسې به روزو نن خو دا قایدین موجود دي د قایدینو جذبې ته سلام د قایدینو د ستړو ته سلام خو ملګرو وخت مختصر دی د مانځه ټیم دی او دا ملګري ټول راغلي دي د دې دپاره به انشاءالله دا ګیږه یو څو ورځې پس په دا ګیږه انشاءالله خپل پروګرام کوو موږ به انشاءالله متحرک کیږو نورم موږ به خپلې اکټیویټي سرګرمیانې به تیزو ځکه چې دا سیز ګوره د ګپ نه دی را روان خبرې ګوره په نمبر دا خبرې را روانې دي لکه بل ورځې ویلې چې د 2022 نه به سی پي فنډ لاګو کیږي بیا 18 شوله اوس 2017 ته راغله دا کوم انصاف دی یار دا ظلم نه دی دا خندا نه ده دا خنداګانې دا ظلمونه د دې دپاره دا ملازمین انشاءالله د برداشت دپاره چرته هم تیار نه دي ملګرو الله هم خوشحاله لره عزتمن اوسئ او زه به تاسو نه په دې شعر باندې د خبرو اجازت والما ځکه چې چرمین صاحب دی هغه هم خبرې کوي واده ورېده که نه وایي ګل وی ما ګلزار کړلې منې که نه دا د ملازمینو ته وایم چې ګوره دا پنشن د ملازمات ګوره موږ ګل کړي ګل وی ما ګلزار کړلې منې که نه او څنګه مې سینګار کړلې منې که نه او خلکو دا ویل چې داسې نه کیږي خلکو دا ویل چې داسې نه کیږي په چل کې مې یار کړلې منې که نه وسلام ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې زمونږ په دې چې په دې دومره شارټ ټایم کې تاسو په دومره تعداد کې راغی او انشاءالله زمونږ چې کوم را روان پروګرام دی یا زمونږ کومه دغه د تاسو ته دغه وایي پنشن اصلاحات وایي دا خو دغه نه دي پنشن اصلاحات نه دي اصلاحات خو هغې ته ویلی شي چې هغې کې ته څوک چاله څه دغه ورکړي فایده ورکړي دا خو مونږ تباه کوي دا خو مونږ برباد کوي دا زمونږ بچي خوارئ نو دې ته هېڅکله تاسو اصلاحات نه وایو مونږ ته دا زمونږ څه ده دا زمونږ بربادي ده نو دې ته مونږ د دې نه پس چې کوم دی نو پنشن اصلاحات نه بلکې ناکامي او بربادي به ورته مونږ وایو اوس زه بیا هم د ټولو ملګرو ډېر زیاته شکریا ادا کوم ځکه چې ډېر زیات ټایم هم تېر شو د دې نه پس به چوک ته وځو انشاءالله ستاسو ډېره مننه